बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड कतुनको ज़ेम ज़ोर खान तासो गोरे प्रोग्राम सियासी वादे के नए इशू चे मंग रावड़ले दा तासो वर दिन मख के प्रोग्राम की कतरी की तहसील काटलंग के नंद हलाल फूड और ऐसी काटलंग मुश्तरका यो ज्वाइंट ऑपरेशन हो छुपाके के ढेर दुकानदारान दा हुई बारी जुर्माना कर चानशनाती कार्ड और था दुकानों उन सील कर ढेर दस एटम रो हुआ था आगा एक्सपायर द्वद्व मैच दरे मैच دا صفای تاسو په اسکرین باندې ښکاري د پيو کوم د بیچري هغه کې هغه بالکل واور شوی دي موجود دی زموږ سره دی وخت کې د تحصیل کاټلنګ تاجر یونین پریزیدنت خان فراسان پښتنه بکو د دوی نه چې دکانداران ولې دسه سيزونه ساتي دسه ایټم ساتي بیا چې کما کاروایی شوې ده تاسو د دې نه مخکې پروګرام کې باورېدلې می اي سي سیو او د حلال فود د اړه چې کوم افسران راغلي دا غوي بیان هم تاسو اوریدلې دي دا سوال مونږ په اداره باندې هم کړی دی په خان فراس خان باندې هم کوو چیرې دا کم خلک چې دا 2 نمبر ایټمز جوړي دا اشیاء جوړي کم چې اشیاء خوردنوش دي نو دا هغه فیکټرو خلاف دا هغه ډسټریبیوټر خلاف کم چې په خپل وین کې په خپل صدقو کې یا په گاړو کې دا مختلف دکانونو ته وړي دا هغه خلاف کاروایی ولني کیږي او زه خدا په خپل په ذاتی حیثیت باندې خبرو کوم چې دا هغه نیوکه چې دنو دا ډیره ایزی ده پکې ادارې کار کوي څنګه تاسو سره خبرو شوه موجود دي زموږ سره خان فراسان سر پروګرام کې تخر کړی وایو مهرباني جی تاسو مولیدل مونږ مولیدل چې دا نن چې کوم د اسسټنټ کمشنر په نگرانۍ کې د حلال فود دا کوم اپریشن وشو نو ډیرو دکاندارانو سره په دې کې خو خیر ایټم ایکسپایر راغله څنګه تاسو د تاجر یونین پریزیدنت هم نو تاسو هم د ذمہواری جوړیږي چې را زمونږ د ماشومان ته زمونږ د کورونو د چې کوم د دې نه دا اشیاء خوردنوشي په دې خو ول ذمہواری تاسو راځي چې دغه سیزونه ترک کوي او دغه په دکان کې ساتل نه دی پکار د کاټلنګ پریس کلب رجسټر پریس کلب ډیره شکریا چې دوی زمونږ کوم د دکانداران برادرې کوم دغه د حالیه ایالاتي هغه ایز پریزیدنت صدر تنظیم تاجران کاټلنګ بازار ز تاسو کینول ما هغه دغه چارواکي ته او بل کېده عوامو ته او بیا د عوامو نه پس زموږ دکانداران برادرې ته دا تاسو په کیمره شو کوئ نو په دې تاسو ډیره مننه ډیره شکریا تاسو سوال کو د ایکسپایری او د حلال فود اتارټي والا باقاعده دا غوي دا کوم عمل چې موږ اپریشیټ کوو موږ ایز وګړي د کاټلنګ د علاقې باشندگان چې بالکل ایکسپایر شیز او ممنوع اشیاء د دې موږ بالکل خلاف یو او باقاعده په دې باندې موږ کار کړی دی خپل ځان چې ان شاء الله تعالی کوم ممنوع اشیاء دي چې پای کې چینی سالت او رنګ دي او داسې نور هم چوره وغیره چې د وړو د صحت لپاره مضر دي هغه شیز باندې موږ باقاعده کنټرول دا کړی دی او تاسو د ایکسپایر خبر وکړه ایکسپایر باندې زموږ ډېر کنټرول راغلی خو چې دا ډېر غټ دکانونه دي په دې کې چېرته ایټم نیم پکې ایکسپایر راشي که نه دې نه مخکې تقریبا چې کله 4-5 کاله وړاندې په دې موږ کار نو کړی نو کړی نو زموږ په دکانونو کې واقع ده چې ډېر ایکسپایر شیزونه او د هغې ورک نه پس ماشاءالله چې زموږ سره یا ایټم یا دوه نو اوس تا په خپله سوچ وکړه ضرور به چې دا ډېر زیات غټ درانه دکانونه په دې کې موږ ته دغه نه کړي خو بیا موږ نم چې تاسو په میډیا کوم شو کول نو هم دا موږ دې له یو ځای کې دغه کړي او پای کې دا موږ کې خو دي دا ایکسپایر دا موږ واپس کوو بیا په طریقه باندې دا موږ سره په سکرین باندې به کتونکو ته ښکاري چې دې وخت دا یو بیکري ده او د هغې د مزدورانو د نوکونو ته مو ګورئ ډېر غټ نوکونې تاسو په سکرین باندې ښکاري نو کم از کم دوی ته دا پکار دي چې یاره د صفایي بالکل زور وایي صفایي اسینګ نسم باندې بالکل او صفایي ښه شی دی نو دی باندې هم دغه باقاعده هغې موږ مرګتیا نه کوو موږ د هغې خلاف یو د دې غلط شیز ته به غلط وایو خو صحیح ته به صحیح وایو لکه نن چې کوم عمل کېده نو زیاتره دکانداران برادران په دې باندې یو دغه پای کې یو تذبذب او دغه پای دی چې تا یو غوسه چې دا څنګه حساب دی چې زموږ سره نه داسې ایکسپایر شته نه یا داسې نور څه ممنوع اشیاء شته دی او زمانه کارډ اله او زمانه لیسنس اله دا کومه طریقه ده دا خو طریقه نه ده هلکه ته ما پوهه کړه چې تا سره دا شیز دی نه ته به دفتر ته راځې او دفتر کې ما سره کښېنې او په دفتر کې نه پس به بیا دا یو ښه طریقه دې سره بیا
دا د دکاندار برادرۍ کې جذبات راوچتېږي او هغه بل طرف ته ځي او هغه بیا زموږ د انتظامي تنګ مشکلات جوړېږي او د ادارو تنګ مشکلات. په کار دا دی چې دا باقاعده ایز مشر مونږ شو یا داسې تاسو نور ملګري شولی چې دا د دوی سره دوی کېناستلي او باقاعده دغه دکاندار ګایډ کېدلی چې یاره دا شیز په دې وجه تا نه زه دا کارډ اوچتوم، په دې وجه تا نه لایسنس اوچتوم. دا خبرې اترې نه ده، خو یو عمل دی او شروع دی او اګري نګري ده. مونږ خو په دې باندې ایمان دی، په خپل محمد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه دا کول چې چا ملاوټ وکړو نو ممکن بني. نو دا خو په دې خو مونږ ایمان دی ان شاء الله تعالی چې په کاټلنګ کې به داسې دغه نه چې ملاوټ دغه شي. زه یو خبره کوم دي تاسو خبره کټ کومه، خو ما دا کوېسچن په هغوی باندې مو د دې نه مخکې هغوی دلته یو پریس کانفرنس وکړو، په هغې کې دا کوېسچن ما وچت کې چېرې د اویرنس لپاره یو عام پبلک ته دا علم نشته دی چې دا سیز چې دی نو دا ایکسپایري دی یا د خرڅول پکار دی. دکاندار ته هم پته نشته، دکاندار د خدای علم نشته دی چېرې دا وختي چې څنګه په سکرین باندې ما ښکاري د خبزې دا بوتلې چې نو په دې کې زه هم نه پېژنم، تاسو هم پېژنئ چې دې کې اصلي کم دی او دې کې جعلي کم دی. صرف دا حلال فوډ چې کومه اداره ده دوی ته پته لګي. نو دې کې زه وایم چې دکاندار خو قصوروار دومره نه دی چې څومره بالکل مینوفیکچر دی. دکه مونږ وایو که نه چې لکه په کار دا دی چې دوی اوس زما سره دوه قسمه بوتلې دې ټایم کې روح افزا راواغېستلی شوې، هغه ما ته وښودلی شوې چې دې کې صدر صاحب ته اصلي او دیسي وښایه. تاسو یې نه پېژنم؟ ما ورته وویل زه یې نه پېژنم. ټیک شو، هغوی اعتراض وکړ چې دا دیسي دی او دا اصلي دی. د اصلي نښه دا وښوله چې په هغې باندې 3 ځایه لیکل دي او اصلي باندې 3 ځایه لیکل دي او په دې بل دا کم لیکل دي. دغه یو کیټګري کې ایښوده، دا کیټګري نه ده، کیټګري خو لیبارټري ده. اکه عمره سټاک چې یو ټرک نن زما خورۍ ته زوالالدین ته کوز شوی دی، اکه بوتل ما راوستی هغوی ته ما وښویم دا وګوره دا خو یو شي، دا خو یو ټرک مال مونږ اخیستی او د دې ډسټریبیوټر شته دی د ده نه اخیستی. نو هغوی وایي چې نه بس دا کیدای شي دا صحیح. نو اوس دا لکه یو غلط دغه دی. په کار دا دی چې دوی مونږ ته ووایي چې دا شي ستاسو اخیستی دی او د کوم ځای نه مو اخیستی، باقاعده مونږ په رسید مال لرو، باقاعده د ډسټریبیوټر نه یالو، باقاعده د کفنې ایډرس او فون نمبر فوي. ټیک شو، دا 3 واړه رسیدونه باقاعده مونږ به ورته ښیو. باقاعده دا زموږ فرض جوړېږي، ضرور به دا زموږ فرض جوړېږي چې مونږ داسې قسم غلط څیزونه جوړوي چې دا مونږ هغوی ته په ګوته کړو او دا ایز ا مسلم، ایز ا مسلمان، ایز ا د دې معاشرې یو فرد هغه دغه به ترېنه تاجر برادري او دغه به ترېنه لور کړو، دکانداري به ترېنه لور کړو. ایز ا مسلم زموږ دا فرض جوړېږي چې دا مونږ دوی ته په ګوته کړو، په دې باندې کار وکړو. کار به هله کېږي چې دوی مونږ سره په یو ټریک شي. دکاندارانو سره هم په دې هکله باندې څه میټینګ راغوښتی دی چې هغوی مونږ پوه کړو چې دا دارنګې څیزونو تاسو تدارک وکړئ، د دې څه بالفرض یو څیز ایکسپایر شي نو هغه ترک کوي، هغه یا کمپنۍ ته واپس کوي چې کوم نه واپس کولی. نو په دې هکله باندې تاسو دکاندارانو سره یو میټینګ وکړئ. بالکل چې په دې باندې مونږ میټینګ کړی دی او کوم به او سبا به بیا مونږ د دوی سره ځو په چې دوی راغلل لږ کومه کارروایي وکړله د دې په حساب سره به مونږ اوس دفتر ته ځو. د دوی په شیخ ملتون سیکټر کې دفتر دی، هلته کې به مونږ ناسته کوو، د دوی دې نه به نورنګ انفارمیشن مونږ الو او داسې هدایت پتې نه الو چې هغې باندې مونږ نورنګ معمولي پوینټس دي چې هغه مونږ لور کړو او مونږ د خپل عوام ته یو پاک صاف او سوتره شیز مهیا کړو. لنډ کې خپل دکاندارانو ته په دې باره کې څه میسج ورکوئ؟ زما هو دکاندار برادري ته دا خواست دی چې بس مونږ به نور هر څه فري دي، خو بس د حضور صلی الله علیه وسلم دا یو کول به دغه کړو چې ملاوټ به نه کوو او ملاوټ خو چې هغه وایي چې دا په مونږ کې نه دی، په مسلمانۍ کې نه دی. دا ما لومړنی دا پوینټ دغه کوم. دویم پوینټ دا دغه کوم چې دوی څومره سامان اشیاء هردنوش دي چې باقاعده دا رجسټر او په دې باندې ایډرس او هغه شیزونه بنالي چې کوم ممنوع دي په هغې کې لکه چناچور شو، چاینا ساټ شو، رنګ کاټ شو، دا املې شو، کوم چې د وړو ماشومانو ته معذر صحت دي چې د دې نه ممنوع شي. دغه زما ستاسو په ذریعه باندې دا خواست دی د خپل دکاندار برادرۍ ته او خپل خواست مې د انتظامیې ته، خپل خواست مې د ادارو ته چې تاسو مونږ سره کښېنئ نو انشاءالله تعالی چې کله زمونږ ناسته او ستاسو ناسته وشي نو دا به د ماحول کې نور صفایي راولي او سوترایي راولي او په دې باندې زه بیا ستاسو د پریس
کلب کاټلنګ ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د اواز دغه مخکې انتظامیې تنګ وو زموږ عوامو تنګ مو راوسته او زموږ دکاندار برادرۍ تنګ مو راوسته. ډېره مننه جي. ګرانو کتونکو تاسو د تاجر برادرۍ د صدر خبرې ترې واورېدلې. زه د خپل تحصیل کاټلنګ په دې شیشه باندې په وساتت باندې اعلی چارواکو ته یو خبره کول غواړم چې په دې دوکاندارانو کې زموږ ډېرونه داسې دي چې هغوی ته د دې باره کې معلومات نشته دي چې کم اصلي دی او کم 2 نمبر دی. ولې چې کم تیار کرده فیکټرۍ دي یا د کمپنیانو نوم استعمالوي نو هغوی سیم لیبل سیم بوتل او هغوی هر څه بالکل یو شان جوړ کړي. موږ په کې فرق نشو کولی. نو دغه فرق چې دی نو دا به ادارې راوباسي او ادارې له په دې باندې یو آګاهي مهم چلول پکار دي. دکاندارانو سره په دې باندې کېناستل پکار دي. دا راغونډول پکار دي چې دا رنګې سیزونو نه تاسو ځان بچ کړئ. دا نه ده چې کني هغوی ته لاړ شي او هغوی جرمانه کړي یا هغوی پوه کړي. باقاعده په دې باندې ناسته پکار ده. څنګه صدر صاحب خبرې وکړي نو په دې باندې د سرکار ذمہواري هم جوړېږي، د اے سی کاټلنګ هم دا ذمہواري جوړېږي چې په دې کې د دکاندارانو سره یو غونډه وکړي، یو میټینګ وکړي او د میډیا په تھرو باندې دا میسج پیلاو کړي چې دا رنګې پروډکټ تاسو ته راځي نو د دې نه به تاسو ځان ساتئ، دا به تاسو نه اخلئ، دا ممنوع دی. که چېرې تاسو اخلئ نو هغه به دا رنګې حساب کتاب وي، په دې به ایکسپایري وي، په دې به مطلب ایشو ډیټ وي. دا ټول څیزونه دا د انتظامیې کار دی چې دا عوام ته به ګوته کړي. زه ظهور خان اجازت غواړم د بل پروګرام پورې د الله په امان.